اوس راځو مونږه د مثال یایی د ثلاثي مزید فيه داغه گردانونو له. نو پدې کې لومبه باب دی باب افعال لکا الایثار. ایثار افعال د فاف مقابله کې یا راغله نو مثالی یایی دی. تدې صرف صغیر ذکر کړی دی ایثر یوسر ایثارا فهو موسر وأوسر يوسر إيسارا فذاك موسر لم يوسر لم يوسر لا يوسر لا يوسر لن يوسر لن يوسر الأمر منه أيسر لتوسر ليوسر ليوسر والنهي عنه لا توسر لا توسر لا يوسر لا يوسر والظرف منه موسر موسران موسرات. نو دلته هم هغه خبره ده چې مخکې مونږ دا قانون ذکر کړو چې د کم باب په فعل ماضی کې سلور حروف وي. د کم باب د فعل ماضی معلوم په لومبۍ صيغه کې سلور حروف وي نو تدغه باب کم مضارع معلوم ده نو پاره کې با حروف اتین دا با مضموم وي. او دا موږ سره سلور بابونه دي. یو باب افعال تفعیل مفاعله ده او یو باب فعل لا لکه دحرج یدحرج. دویم خبره دا ده چې د دې کم ظرف دی د ثلاثي مزید فيه خوا کاغه د په هفت اقسام کې ار یو قسم وي که صحیح وي مثال اجوف ناقص لفظ مضاف نو هغې نه ظرف تدغه باب د اسم مفعول په وزن باندې راځي. او بل اسم فاعل او د اسم مفعول په باره کې هم موږ خبره کړې وه چې اسم فاعل د ثلاثي مزید فيه رباعي مجرد او د رباعي مزید فيه داغه اسم فاعل د دغه باب کما فعل مضارع معلوم ده داغه په وزن باندې راځي. خو مونږ به علامت د مضارع حذف کو داغه په ځای باندې به مونږ میم مضموم راوړو او اخر کې بعد تنوین راوړو. او اسم مفعول ته دغه باب د مجهول په وزن باندې راځي په علامت د مضارع به مونږ حذف کو داغه په ځای باندې به مونږ میم مضموم ولګو او اخر کې بعد تنوین راوړو. نو دلته وی بیا وی فائدہ اس باب کے مصدر ماضی معلوم اور امر حاضر معلوم کے صیغوں کے علاوہ باقی تمام صیغوں میں یوسرو کا قانون لگا ہے. په مصدر کې د یوسرو قانون نه دی جاری شوی ځکه چې هغه په خپل اصل د ایثارا یا پکې موجود ده افعالا ځکه چې داغه نه مخکې زیر دی. بل ماضی معلوم ایسرا دا هم په خپل اصل باندې دی. او امر حاضر معلوم ایسر امر حاضر معلوم ایسر ایسرا ایسرو ایسری ایسرا ایسرنا دا هم په خپل اصل باندې. د دین علاوه چې څونه صيغې دي په ټولو کې د یوسرو والا قانون دا جاری شوی دی. مثلا نو ایسرا یوسرو دا مضارع معلوم ده نو دا په اصل کې وو یوسرو یوسرو نو یا ساکن ده مخکې ته پیش دی نو په دې کې هم دغه قانون دا جاری شوی دی. بل موسرون اسم فاعل نو دام په اصل کې دی مویسرون په دې کې هم جاری شوی دی یا ساکن دی په دې نه په مخ کې حرف باندې پیش دی. نو تدې درې صيغونه علاوه تدې درې قسمه نه یعنی مصدر ماضی معلوم او د امر حاضر معلوم نه علاوه چې نورې څونه صيغې دي نو په دې ټولو کې د یا ساکن نه په مخ کې حرف باندې پیش راځي. نو دې وجه نه دغه یا دا به موږ د یو سرو قانون د وجه نه په و سره بدلو نور په دې کې څه مشکل نشته دی. بیا ماضی معلوم صرف صغیر ایسرا ایسرا ایسرو ایسرت دا په خپل اصل باندې دی. بیا ماضی مجهول اوسرا اوسرا اوسرو اوسرت نو دا په اصل کې دی اویسرا 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 اویسرو اویسرت نو دغه یا د یوسرو قانون د وجه نه په و سره بدل شوی دی. بیا مضارع معلوم یوسرو یوسران یوسرون په دې کې هم دغه د یوسرو ولا قانون جاری شوی دی یا ساکن د تدینه په مخ کې حرف باندې پیش دی. بیا مضارع مجهول یوسر یوسران په دې کې هم جاری شوی دی. په اسم فاعل اسم مفعول په ټولو کې جاری شوی دی. نور کم گردانونه دي نو دا بالکل واضح دي. صفحه نمبر 145 146 نو دا تاسو په خپل وکړئ.
دویم باب دی باب تفعیل، لکه تیسیر، تفعیل تیسیر. نو د فا په مقابله کې یا راغله، مثالی یای دی. تدې صرف صغیره ذکر کړی دی، یسر یسر تیسیرا فهو میسر، ويسر ييسر تيسيرا فذاك ميسر، لم ييسر لم ييسر، لا ييسر لا ييسر، لن ييسر لن ييسر. الأمر منه يسر لتيسر، لييسر لييسر. والنهي عنه لا تيسر لا تيسر، لا ييسر لا ييسر. والظرف منه ميسر ميسران ميسرات. بیا په فائدہ کې لیکي اس باب کے تمام صیغے مثل صحیح التصریف کے ہے. ان ټول گردان دو صرف یصرف بشانت لري، صرف یصرف تصریفا فهو مصرف، بالکل د هغې بشانت دی. او بیا وایي چې دې پسې چې کوم ابواب را روان دي، باب سوم، چارم، پنجم، ششم، هغه هم په خپل اصل باندې دي. نو ماضي معلوم بیا یسر یسر یسرو دو، صرف صرفا صرفو بشانت لري. ماضي مجهول یسر یسرا یسرو یسرت یسرتا یسرنا، دا د صرف صرفا صرفو صرفت د هغې بشانت لري. بیا مضارع معلوم یسر یسرانی، دا د یصرف یصرفو بشانت دی. دا بل بیا د یصرف یصرفانی بشانت دی. نو دا ټول واضح دي او په خپل اصل باندې دي. دریم باب دی باب مفاعله لکه میاسره. د فا په مقابله کې یا راغله نو مثال یای دی. دا هم په خپل اصل باندې دی. د ضارب یضارب مضاربه فهو مضارب، د هغې په شانتې دی. یاسر ییاسر میاسره فهو میاسر. ویوسر، د یوسر دا د ماضي مجهول صیغه ده. نو دا مونږه د یا سره نه جوړ کړی دی. نو چې کله مونږه یا له پیش ورکو نو د الف نه مخکې حرکت د هغې مخالف شو، نو الف مونږه په واو سره بدل کړو، نو یو سره جوړ شو. د زوري به بشان دی. ویوسر ییاسر میاسره فذاک میاسر، لم ییاسر لم ییاسر، لا ییاسر لا ییاسر، لن ییاسر لن ییاسر. الامر منه یاسر لتیاسر لییاسر لییاسر. والنهي عنه لا تياسر لا تياسر لا يياسر لا يياسر. والظرف منهم میاسر میاسران میاسرات. فائدہ اس باب کے بھی تمام صیغے اپنی اصل پر ہے. یعنی صحیح چې څنګه گردانو د صرف صغیر او د صرف کبیر هغه شانتي په دې باب هم گردانونه دي. صفحه نمبر 149 150 او 51 باندې د دې گردانونه دي. نو هغه د ضارب یضارب په شانتي دي. نو د هغې په طریقه باندې تاسو دا هم وکئ. سلورم باب دی باب تفاعل کا تیسر. نو دا هم د صحیح بشانته دی. په صحیح کې چې کوم قوانین جاری شوي دي هغه دلته هم جاری شوي دي. د مثال چې کوم قوانین دي نو هغه په دې کې نه دي ذکر شوي. نو تیسر یتیسر تیسرا فهو متیسر، د تصرف یتصرف تصرفا فهو متصرف، د هغې بشانته دی. وتيسر يتيسر تيسرا فذاك متيسر، لم يتيسر لم يتيسر، لا يتيسر لا يتيسر، لن يتيسر لن يتيسر. الأمر منه تيسر لتتيسر ليتيسر ليتيسر. والنهي عنه لا تتيسر لا تتيسر، لا يتيسر لا يتيسر. وظرف منهم متيسر متيسران متيسرات. نو د مثال خو پکې قوانین نه دي جاری شوي او تدې په صحیح کې مونږه کم قوانین جاری کړي نو هغه دلته هم جاری کیږي. یو قانون داو چې چونکې تدې باب په شروع کې تای زائده متریده راغله، لہذا تدې په مضارع معلوم کې بعد اخر نه مخکې حرف مفتوح وي. بل خبره مونږه دا کړې وه چې تدې باب کم مضارع معلوم دی نو هغې په اتو صیغو کې
د مضارع معلوم په اتو صيغو کې دوه تاګان جمع کیږي، په دا کې د یوې تا حذف کول دا جایز دي. نور کم ګردانونه دي نو هغه د تصرف یتصرفو په شانتي دي. نو صفحه نمبر 152 او په 153 باندې دغه ګردانونه دي، نو تدې تاسو په خپل ذکر وکړئ. بل کم باب دی پنځم، نو هغه باب تفاعل لکه تیامن، دا هم په خپل اصل باندې دی او د صحیح په شانتي دی. لکه د تزوارب تزواربن چې کم ګردانونه مونږ کړیو هغه شانتي دي. نو تیامن یتیامن تیامنا فهو متیامن وتیومن یتیامن تیامنا فذاك متیامن لم یتیامن لم یتیامن لا یتیامن لا یتیامن لن يتيامن لن يتيامن الأمر منه تيامن لتتيامن ليتيامن ليتيامن والنهي عنه لا تتيامن لا تتيامن لا يتيامن لا يتيامن والظرف منه متيامن متيامنان متيامنات. نو دلته هم هغه د تای زائده مضطرده قانون پکې جاری شوی دی. په مضارع معلوم کې بعد اخر نه مخکې حرف مفتوح وي، دغه شانتي چې په مضارع معلوم کې کله دوه تاګانې هغه جمع شي نو د یوې تا حذف کول داتې جایز دي. نور کم ګردانونه دي نو هغه د تزواربه یا تزواربو په شانتي دي. نو صفحه نمبر 154 او په 155 باندې دغه ګردانونه دي. وش پغم باب دے باب افتعال لکا اتصار. نو تا دې ګردانې ذکر کړی دی اتصر یتصر اتصارا فهو متصر. نو تا دې کم صرف صغیر دی نو په دې پورا باب کې د اتعد او د اتصر قانون دا جاری شوی و. مخکې دا قانون موږ ذکر کړو د اتعد اتصر. د اتعد د هغې قانون خلاصه دا وه چې کله د باب افتعال د فا کلمې په مقابله کې واو یا واقع شي نو دغه واو او یا تاکول یعنی په تا سره بدلول، بیا دغه تا د باب افتعال پتا کې ادغام کول دا واجب دی او ضروری دی. لکه د و مثالو اتعدا نو دغه په اصل کې و یو تعدا و واقع شوی دی د باب افتعال د فا کلمې په مقابله کې نو و مونږه تا کو او بیا هم تا پتا کې ادغام کو نو اتعاده ته جوړ شو. د اتعاده قانون د مونږ په اتعاده یتعد اتعادا چې کله د مثالی واوی ثلاثي مزید فيه نه مونږه د باب افتعال باب وایو نو باقي کې دغه خبرې مونږ ذکر کړو. او کم اتصر ده نو تدې تعلق د یا سره دی. د باب افتعال د فا کلمې په مقابله کې یا واقع شوی دی نو دغه یا مونږه تا کړه او بیا هم تا پتا کې ادغام کړه. نو په دې پوره باب کې دا قانون جاری کیږي ځکه چې د فا کلمې په مقابله کې یا واقع کیږي نو دغه یا به لومبې مونږه تا کوو بیا به تا پتا کې ادغام کوو. نو اتصر دا په اصل کې دی اتصر 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 افتعل په وزن نو د یا دا مونږه تا کړه بیا هم تا پتا کې ادغام کړو نو اتصر ته جوړ شو. دغه څنګه د فعل ماضي په ټولو صيغو کې اتصر اتصر اتصروا اتصرت اتصراتا اتصرنا اتصرت ته داخله پورې. بیا مضارع معلوم یتصرو نو دا په اصل کې دی یتصرو یتصرو د یفتعلو په وزن باندې نو یم تا کړه او تام پتا کې ادغام کړه نو یتصرو ته جوړ شو. دغه پورا گردان یتصرو یتصرانی یتصرونا تتصرو تتصرانی یتصرنا تر دو اخره پورې. او اتصارا مصدر په اصل کې دی اتصارا نو دغه قانون پکې جاری شوی دی. اسم فاعل متصرون
دا په اصل کې دی متصرون مفتعلون په وزن. نو یم تاکړه او تام په تا کې ادغام کړه نو متصرون ته جوړ شو. بیا شان پورا گردان متصرون متصران متصرون متصرة متصرتان متصرات. بیا کما مجهول له اتوسرا نو دا په اصل کې اوی توسرا. نو دا شانتي دا قانون په پورا باب کې جاری شوی دی. نو ته دې دغه طریقه دا کومه طریقه باندې چې د یو څو صيغو مونږه اجرا وکړه. نو صفحه نمبر 156 157 او 158 کومه لومبۍ کرخه ده. نو په دې باندې دغه گردانونه دي په ټولو کې د اتصر ولا قانون دا جاری شوی دی. د ثلاثی مزید فيه د مثالی یی بل باب دے باب استفعال لکا استیثار استیثار استفعال دفاف مقابله کی یا واقع شوی ده. نو وست دی گردان ذکر کړی دی صرف صغیر استیسر یستیسر استیثارا فهو مستیسر و استوسر یستیسر استیثارا فذاك مستیسر لم یستیسر لم یستیسر لا يستيسر لا يستيسر لن يستيسر لن يستيسر الأمر منه استيسر دا استخرج مشانتي استيسر لتستيسر ليستيسر ليستيسر والنهي عنه لا تستيسر لا تستيسر لا يستيسر لا يستيسر والظرف منه مستيسر مستيسران مستيسرات. بہو فائدہ کی لکھی اس باب کے صرف ماضی مجہول میں یو سروق کا قانون جاری ہوا ہے باقی صیغے اپنی اصل پر ہیں. نو تدی بابی کم استفعال دے مثالی یینا نو تدی صرف ماضی مجہول کی دو یو سرو والا قانون جاری شوی دے ځکه چې استوی سرا ماضی مجهول له استو سرا نو دا په اصل کې دی استوی سرا استوی سرا د یا ساکن نمخ کې هر باندې پیش راغلی دی نو دا یا مونږ په و سره بدل کړو نو استو سرا د جوړ شو. د ماضی مجهول په پوره صيغو کې دا قانون جاری شوی دی. د ماضی مجهول گردان دی استو سرا استو سرا استو سرو استو سرت استو سرتا استو سرنا استو سرتا استو سرتما استو سرتم استو سرتی استو سرتما استو سرتن استو سرتو او استو سرنا. د پورا صيغو کې دا قانون جاری شوی دی. دا نور کم گردانونه دي نو دا بالکل د صحیح کم گردانو استخرج یستخرجو د هغه مشانتی دي لکه استیسر د استخرج مشانتی دي پورا د گردان استیسر استیسر استیسرو استیسرت استیسرتا استیسرنا ته د اخره پوری. نو پدې کې نور څه مشکل نشته دی. نو صفحه نمبر 159 او 160 باندې ته دې گردانونه دي. نو صرف ماضی مجهول کې د یو سر والا قانون جاری شوی دی. نور ته دې گردانونه دو صحیح د گردان د استخرج په شانتی دي. ان شاء الله تعالی آینده درس کې به مونږه کم اجوف دی په هفت اقسام کې مونږه د الله په توفیق باندې د دوه قسمونو یعنی د صحیح او د مثال د هغې گردانونه ذکر کړل. ان شاء الله تعالی د آینده درس نه به مونږه د اجوف کم قوانین دي نو هغه قوانین هغه به شروع کوو او اجوف وایسته نو په آغاز کې به مونږه ته دې هم ذکر کوو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.